سمیع خان یم او دا وخت حاضر یم خپل کلي شاپور نه او موږ سره نن یو ملګری ناست دی مرتشد خان چې هغه په هیلت او نیوټریشن یو پروجیکټ دی په هغې کې کار کوي. تاسو ته به په پښتو کې ووایم چې کوم غذایي قلت والا یو پروجیکټ دی هغه زموږ په ضلع کې کار کوي. نو مرتشد خان چې دی نو په هغې کې کار کوي او د دوی کار دا دی چې کوم ماشومانو ته کوم زنانو ته غذایي قلت د خوراک کمی نو هغه دو د خوراک په ذریعه چې دی نو هغو ته پوره کوي. او راځئ هغه سره خبرې کوو چې هغه خپل پروګرام چې دی په ډیټیل کې تاسو ته ووایي او کوم زیانو کې دا روان دی نو هغې به هم تاسو ته انفارمیشن درکړي. نو راځئ هغه له ورځو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مرتشد دی، شاپور اوسېدونکی یم او زه ډېر مشکور یم ستاسو چې تاسو راغلی موږ له ټایم راکړو. زموږ دا پروګرام دی بېنظیر نشونما پروګرام. په دې پروګرام کې چې مطلب موږ سره په دې کې هغه زنانه پکې موږ له راځي چې کوم د بېنظیر روپۍ اخلي او ورسره د 18 میاشتو نه کته ماشوم وي او د ماشوم دپاره چې کومه فارمبي او د ټیکو کارډ وي. بیا په دې کې هغه زنانه کوم د ماشوم نه جوړه وي نو د هغوی دپاره هم لکه چې مطلب او چې هغه هم هغه زنانه کوم د بي اس پي چې کوم دی چې د هغې پیسو نه مستفید کېږي د دې ټایم په چې مطلب چې پیسې کولاوي. نشونما خو تاسو ته پته ده چې ګروت او بیا د دې مرض چې کوم مین هغه دی د زموږ د دې پروګرام دا د یو پروټیکشن ورکوي د سټنټینګ دغه باندې مطلب چې د چتي مرض خلاف دوی کار کوي او دوی چې کوم دی نو 17 میاشتو نه کم ماشومانو دپاره دوی سپلیمنټس ورکوي او کیش ورکوي. د هلک دپاره 3000 روپۍ موږ ورکوو، د مخکې 2000 وي او د جنۍ دپاره مخکې 2500 وي. اوس د هلک دپاره 3000 دي او د جنۍ دپاره 3500 دي او سپلیمنټس ورکوو او دا تقریبا هر 3 میاشتې بعد مطلب چې دوی به راځي دغه له فالو اپ له. او بل دا چې زموږ دا چې کوم پروګرام دی نو دا په شنګله کې په 5 ځایونو کې دی، په الپورۍ کې دی او پورن دی، مارتونګ دی او بشام دی او کروړه دی. موږ سره دوی مین دغه ورکوي سپلیمنټس د مور دپاره جدا یا د ماشوم دپاره جدا وي. دوی چې راځي نو مطلب هر 3 میاشتې بعد به دوی موږ لکه راځي او دوی به د خپل خوراک وړي او روپۍ موږ نه وړي. دوی د ماشوم دپاره سپلیمنټس ورکوي او مم ورته ویلی شي هغه د ماشومانو دپاره وي او مم ته چې کوم دی نو هغه د زنانو دپاره وي. او بل دا لکه مطلب د ماشوم چې کوم خوراک دی نو دا زنانه نشي خوړی، د زنانو چې کوم خوراک دی دا ماشوم نشي خوړی. دا چې مطلب موږ ماشوم له ورکوو نو دا به هغه ماشوم یوز کوي. نو دا راته ووایه چې کوم صحتمند ماشوم وي د هغه په صحت باندې دا غلط اثر غورځوي او که ټیک غورځوي؟ مطلب چې صحتمند ماشوم مطلب دا خوړی شي نو موږ له شي لکه مطلب موږ له چې راځي نو موږ له داسې ماشوم راتلی چې مطلب چې کوم صحتمند وي خو موږ بیا هم د هغه لیند کوو، مواکې کوو او د ویټ یې کوو او کمزوری هم راځي. نو صحتمند ماشوم له هم تاسو ورکوئ؟ نو چې صحتمند یم مطلب زموږ په کرایټیریا باندې پوره وي نو موږ خو بیا هم لکه مطلب چې څومره امپرومنټ د هغه په دغه کې راتلی شي مطلب وزن کې یا مواد کې یا نور صحت کې نو ښه خبره ده. او کمزور یم لکه زموږ دغه ته راځي سنټر ته. او دا راته ووایه چې په میاشت کې څومره خلک راځي اندازتاً؟ نو کروړې ته خو تقریبا ډېر خلک راځي، د پیرخانې نه هم راځي، د برکانۍ نه راځي، د اوپل نه راځي. او اوس ورسره موږ خپل اکټیویټي چکیسر ته هم وړله 3 ورځو دپاره. جمعرات جمعه هفته موږ خپل اکټیویټي وړله، موبایل اکټیویټي ټي ایچ کیو کې چې کومه دا هسپتال دی چکیسر دې ته. او دا دې کې د دغه ریشو څومره ده د خلکو د ټیک کېدو چې هغه صحتمند شي؟ ډېر خلک راغلي دي تر اوسه په دې منث کې تقریبا چې هغه زموږ کوارټر حساب وي نو کوارټر 8 پورې راغلي دي موږ سره. نو هغه مطلب بیا چې مطلب کوارټر 8 پورې دا کار وشي نو هغه مطلب موږ ته بیا خپل پروګرام کې وي چې مطلب دی ګریجویټ شو. نو ګریجویټ شوي ډېر ماشومان دي چې مطلب زموږ پروګرام د مستفید شوي دي. دا تاسو ولید موږ نن مرتشد خان سره چې دی نو ټایم تیر کو په دې کې هغه ډېرې ګټورې خبرې وکړي، خلکو ته تفصیل سره وویله د هغو د پروګرام متعلق او یو ډېر ښه پروګرام دی ځکه چې دا زموږ په ضلع کې چې دی نو د خلکو غریب وطن دی او زیات خلک چې دی هغه د غذایي قلت شکار دی. نو همدغه غذایي قلت ختمولو دپاره چې دی نو دا پروګرام را جوړ شوی دی او په دې کې چې دی هم د خوراک په ذریعه چې دی نو انسان صحتمند شي. نو د تاسو ته زیږونه مو ښودله چې په الپورۍ کې، پورن کې، کروړه کې،
شام کې د دو پروګرام چلیږي نو داسې څوک ماشومي چې هغه ډېر زیات کمزوری یا هغه زنانه چې هغه هم ډېره کمزوري چې کومه پریګننټ او لیکټیټینګ زنانه نو هغه هم دلته راتلی شي هغه ویزټ کولی شي. د مرتشد خان شکریا ادا کوو چې هغه موږ له ټایم راکو او تاسو یې په دې خبرو باندې پوه کړئ. نو د ټولو کتونکو ډیره مننه کوم او سره دا ریکویسټ به کوم چې زما پیج فالو کړئ زما چینل سبسکرایب کړئ چې زه تاسو ته نور هم داسې ښایسته پروګرامونه دروړم ستاسو فالو کولو سبسکرایب کولو سره زموږ توان زیاتیږي. د ټولو کتونکو ډیره مننه کوم. ښه ده وباد اوسئ د الله په امان.